أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله بالبدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ربط دمخي سردار مخي آيات نمبر 130 की फरमाई وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا تاسو ته صبر وکړئ مؤمنان او تاسو تقوا اختیار کړئ تاسو ته تکلیف نشي رسولی د دې تعذر او سازش او چل وخت نشي نو په هغې باندې دوه واقعات هغه ذکر کړه یو واقعه د احد کله د مسلمانانو ته بیسبور شو او د حکم خلاف راغی د نبي اسلام نبي اسلام موجود کسان په دې راکې باندې کې نو یو عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه مشکل دی د دې نه مراقې کنا راکوږي دی دا هغه غلطي وشو هغه راکوږي میدان جنګ نو هغه فتح جواب شکست باندې بدل شو او کله چې په بدر کې په دغه دوه اصول باندې مسلمانانو عمل کو صبر کو تقوا اختیار کا الله رب العالمین هغه ته پاره ورکړ هغه چې هغه کم ودا او حدا په نسبت باندې په بدر کې مسلمانانو هغه څو توفیر راځي راوي په مقابله کې کافر چې نو هغه ځل کړه مسلمانانو سره دعا وکړي او دا هغه سره دوه سوال دي سره اویا وکړه هغه سره د هر څه سره وکړو تجربات کذا سره دوه وکړه دې سره مصغری عتبی کلی سره عتبی او دا هغه سره د اسمارا کلی دا چې غری دا هغه سره دا هغه باوجود الله رب العالمین دا مسلمانانو د فتح او استعمال ورکړه بدر کې بندې دا یو کلیو بدر کې کېسه او هغه چې هیڅ په بدر کې دا ټول علاقه چې کوم دی هغه بدر باندې مکی او مدینه په مسجد مدینه تقریبا 80 کیلومتر بهر یو ځای او د ساحل ته د دریاب پاړو ته نږدې دی دا کې مسلمانانو د کافرو او دنیا کټ جمع شو د دې مخکې وړي وړي مالکی او مخترادن چې کټ جمع شو دا د هجرت په دې کار باندې د رمضان مبارک ولا سما او د دې یو ورځ چې دا جمع وکړو په دې کې الله رب العالمین مسلمانانو د فتح ورکړه دا واقعي تذکرہ کې بیا کوي ولقد نصركم الله بالبدر داغه سره مدد کړو چې تاسو سره الله پاک په بدر وانتم اذلة او حال دا چې تاسو کمزوري وي به سر وساته فتقوا الله لعلكم تشكرون ويرګه د الله ته دې لپاره تاسو شکر ادا کړئ دا الله نو ويرګه الله پاک تاسو فتح درکړي فتح درکړه تاسو دې شکر ادا کړئ الله فتقوا الله لعلكم تقول للمؤمنين کله چې وی تاسو مسلمانانو ته اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی یکفیکم ایمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین آیا کافی نه دي تاسو لرا امداد چې تاسو رب بدري درا کوي باندې منزلین چې آرا کوي شي بارا اولنا انتشروا وتتقوا تاسو صبر وکړئ او تاسو تقوا اختیار کړئ ويعفوكم من قولهم هذا وراشد كافر تاسطا من قولهم هذا فدغا دوش بلكي يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة امداد وکړي تاسو تاسو رب په دې سره فرشتو سره سمجي چې هغه به شانداري نفر علی نبی علیہ السلام مسلمانانو ته وایي چې تاسو لپاره کافي نه دي چې الله پاک تاسو ته درو سره امداد وکړي نو الله پاک فرمایي چې تاسو صبر وکړئ تقوا اختیار کړئ
تاسو ته به امداد سیوا شي 15,000 فرشتي به راشي نو اوس په صورت انفال کې د زرو فرشتو ذکر دی نو بعض مفسرین وایي چې دا 15,000 فرشتي راغلي بعض وایي چې نه راغلي چې 1000 فرشتي دي هغه د دې مسلمانانو حمایت کوي کافر خلاف د 3,000 وعده او د 15,000 هم وعده دا هغه وجه دا ټول بن جابر محاربي او کافر هغه د دې کافر سره وعده کړی و د قریش سره چې تاسو را او دې 3,000 کسان درلې الله تعالی بیا ورته وی چې تاسو ته 15,000 کسان درلې کوم مجالي کوي دا میشن کنټرول غواړي چې د پیغمبر او د منځي د دنیا نه څخه تاسو مې لري اوس چې په پاتہ ولګي دا جاسوس صاحب دا خبر ورکړي چې عمله بل شکل مسلمانانو باندې بیا موږ دا کاته چې موږ هغه ته نو بیا انکار وکړو چې ما سره داخل نشي دا په دمه د بجان کې کوي او دا کار څه کوي شیطان دوی شیطان دې ته راغلی ورته د تاسو سره دې جاو وکړو او یاري ګرمه د تاسو بل کړې ما او واجب نه دا مسلمانانو روسو فرشتي ورېږي فرشتي خو هغه شیطان دې دې سره پاتې شو د هغه ځای جبرئیل السلام میکائیل السلام دا کې ځاته چې اوري دوی د خدای د عذاب نه یاري کوم کسان د الله دا د جنګي کې ځان او دا تو هغه د مالک او سره وکړو هغه په شکل کې راغله اول د الاخر اول ما بیا و تقریبا دا څه ځانتا کیږي نو چې کله هغه انکار وکړ دا د اختر نه درځي نه درځي نو دا غزت فرشتي دی نه غزت فرشتي چې کوم دی هغه راغلي وي او چې دې هم دا هغه د لاس څخه کار کوي هم دا حدیث راځي عبد الرحمن بن عوف تعالى فرمای چې ما اريد فالخي طرف ته ما وکړل نو دوه کسانو په اسونو باندې سارو په اسو باندې په هغه باندې سارو اسپین پټي وایي هغه یو چې خپل اس کې دوی اختم یا حیزو مخکې شای حیزو بیا دا هغه سره په لاس کې چابک کې چابک په رابطه خو ما جو کاته نو دا کافرو سرونه باقاوي دا څه ته لګیدا او په کېدا نبی علیہ السلام ته ویل چې دا کسان سپین پټي وکړای او دا الفاظ دي نبی علیہ السلام فرمایي دا یو جبرئیل السلام او میکائیل السلام دا حیزون چې دا هو واسطه هغه ته دا مخکې راغلی جنگي کړل وما جعله الله الا بشرى لكم المصوبين نشاندار نګوش یو ملک په هاتیار باندې نه خای د پاکستان جاندا په توپ باندې په میزایل باندې په جاج باندې د پاکستان نه خای د امریکای نه خبره نه خلا د نور نه هغه نه خپل درکې نو دغه شان دي دا هغه وخت څنګه راغو په کوڅه باندې په تور باندې وروما نه نشانه لري نو دا فرشتي چې راغلي وي د مسلمانانو د امداد لپاره نو دا هغه سره کوم هتیار او اسلحه او باغې نه اخلي یا به څنګه کېده دا اسلحه چې دا د بچا سره کوم چاپه کې پاکړه باغې د نه خوا دا چاپه په ځای له دوی ورته اوس په دې جنگونو کې د دقیق نه په دوکا باندې هم تر دې اسلحه استعمال چې دا او بجل شي په سمه خو باندې دا د ځاني ملک هغه اسلحه کې استعمال شوی نو دا څنګه د دوی سره کوم اسلحه راوړو هغه اسلحه په باقاعده نشانات نه لري نو دا د دوی د تباہی لپاره د دې کافرو د تباہی لپاره خو یو قسم پورا بلکې چې الله پاک دا فرمایلی وی دا حکم یې کړی وی چې تباه شو یو ټول کافر ته ویلی وی چې تباه شي دا ټول تباه شي دا دومره کسان یې ولې رالېږله دا فرشتي دس فرشتي دا ولې رالېږله الله پاک فرمایي وما جعله الله الا بشرى لكم نه دی ګرځولی الله پاک دا نزول د فرشتو راکوزېدل د فرشتو مګر زیری او ستاسو لپاره خوشحالي ستاسو لپاره
ولتطمئن قلوبكم به او د دې لپاره چې مطمئن شي تاسو څنګه په دې باندې وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم او نه د امداد مګر د الله په طرف څخه دی چې هغه ضرورت دی حکمت والا دی دا فرشتي چې راکوشي دا صرف د دې لپاره چې تاسو خوشاله شئ تاسو زړونه مطمئن شي په میدان جنگ نه ونه تختی تاسو وایئ چې موږ خالص پیسو ګڼو چې زموږ هېڅوک نشو موږ یو څو کسان یو 313 کسان یو دا خو کافر رانه چاپېره شوي هغه به موږ مړ کړي او موږ به خس خس کړي ویارېږئ امام دا د خوشحالولو دپاره الله پاک دا فرشتي راولېږلې چې ګورئ او صحابه کرامو دا لیدلو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه فرشتي دی دا فرشتي د ډېرو صحابه کرامو لیدلي هم دي عایشې رضی الله عنها فرشتي دي او د دحیه کلبي رضی الله عنه دا یو ښکلی صحابي و په ټولو صحابه کرامو کې یو دم شان په کشف کړی و نه لکه یوسف علیه السلام چې الله پاک کوم ښایست ورکړی چې حدیث کې راځي چې د دنیا 10 پیسې ښایست دی 10 پیسې نو هغه کې نه هغې چې کوم دی هغه یوسف علیه السلام دا ورکړی بیا یو حصه په ټوله دنیا باندې تقسیم کړه دومره ښکلی نو دغه شان دا دحیه بن خلیفه کلبي رضی الله عنه دی هم ډېر زیات ښایسته وه دی به چې په لارې باندې ته نو په مخ باندې به یې نقاب پرده دا راچوله هسې دی چې څوک ویني مین شي را باندې د دې د وجې نه مخ پټه نو دغه دحیه کلبي رضی عنه په شکل کې راتله فرشته جبریل علیه السلام خو لیدل وه صحابه کرامو چې کوم دغه لیدل وه یا د بخاري شریفه یا مسلم شریفه د نورو مشکات کې دا حدیث دی د نبي علیه السلام ناست و یو سړی راغی هغه ورته نږدې شو د هغه د زنګونانو سره زنګونان ولګوله بیا یې ورته په هغه باندې چې د سفر نه لیده کېده صحابه کرام ناست وو سپینې جامې وې ښکلی سړی و او بیا ورته وایي چې مرګ ایمان و ایمان څه شی دی بیا مرګ اسلام و اسلام څه شی دی داسې دا تپوسونه کې وکړه نبي علیه السلام د هغې جوابونه ورکړه بیا د قیامت په باره کې تپوس وکړو بیا ورته نبي علیه السلام وفرمایل چې د قیامت په باره کې دا چانه چې تپوس شوی دی المسؤول عنها بعلم من السائل دا د هغه سوالګري نه چې چا تپوس کړی د هغه نه زیات خبردار نه دی دا جوابونه ورکړه دا سړی ټول ولیده دا خو رښتیا وایي نبي علیه السلام د صحابه کرامو لیدلی و دی دوی ټولو بیا نبي علیه السلام صحابه کرام ته ورشئ راواپس یې کړئ دا سړی راواپس کړئ هغه چې ورپسې ووته نو هغه په رښتیا وایي بیا ځان تللې وه او بیا ویې کېږي نه او بل د هغوی شکلونه به دی راغلی فرشتو شکلونه چې کوم دی هغه لطیف شکل دی هغه په مختلف شکلونو کې بدلېږي رابدلېږي نوراني مخلوق دی پیریان چې دی هغه ناري مخلوق دی نو هغه هم شکلونه بدلې رابدلې او فرق پکې دا دی چې دا پیریان چې دی هغه خوراک څښاک کوي هغو نکاحونه کوي د هغو بچي وي د هغې توالد ته تناسب پکې شته فرشتي چې کوم دی د هغو بچي مچي نشته خوراک څښاک دا نشته د هغو بس دغه ذکر اذکار او دا په دې باندې ښایي او مکلف مخلوق دغه درې قسم مخلوق دی انسانان پیریان او فرشتي نو فرشتو کې الله پاک دا صفت یې ښودلی دی چې هغوی صرف د نیکۍ کار کوي او د بدۍ کار نه کوي شیطانانو کې دا صفت یې ښې ده چې هغه د خرابیتوب کار دی چې چېرته د رضالت کار دی هغه صرف نیک کار نه کوي نور عام پیریان چې دي هغوی ته هم دغه دی نیک کار ته کوم شته او بدن کوم شته په هغو کې همدغسې فرقې دي په دې پیریانو کې لکه څنګه چې په دې انسانانو کې دي په هغو کې هره فرقه شته شیعهګان دي پکې بریجان دي پکې اهل حدیث دي پکې مختلفې فرقې دي او شکلونه بدلېږي را بدلېږي نو دا فرق دا دی چې دا فرشتي چې کوم دي هغوی توالد تناسب پکې نشته بچي نه راوړي خوراک څښاک نه کوي او لیدی کېږي خدای پاک چې کله ناکله چې کوم دی چاته وکړي پیریانو لیدی کېږي کله ناکله تاسو وینئ خو عام عادت دا دی چې خلک نه وي فرشتي او پیریان هر سره په خاص موقف کې د بعض موقف کې شاهدلي هغه نو عام موقف نه لیدل نو فرشتي الله پاک راوړي چې د دې لپاره چې دا خلک خوشاله شي مسلمانان او دوی زړه مطمئن شي نور فرشتو راتلو ته ضرورت نه وایي یو فرشته چې راځي دا هم پوره وایي جبرئیل علیه السلام راوړي دا شپږ سوه وزر دي د لوط علیه السلام په قوم پسې راوړي هغه دا یو وزر چې کوم دی هغه ښکته یو څوکه باندې د ځمکې ته اړم کړه او په پورته کړه دا ټوله ځمکه ټوله صوبه پنځه ښارونه صوبه وټوله دا یې په پورته کړه
بر اسمان ته وخېژوله هلته د دې بانګیانو اوازونه چې دي بانګونه هغه پولیسو واورېده او دا هغه طرف نه چې نسکوره کړه الټا نو ټوله صوبه علاقه چې کوم دی هغه تباه برباده کړه نو دغه ته هم ضرورت نه و یو جبري اسلام راغلی کړه بلکې الله پاک به هسې به دې خلکو ته ویلي وو حکم به کړی چې تباه شي نو به تباه شي نه دا د دې لپاره رالیږلي وو چې دا مسلمانان په دې خوشحاله شي چې موږ سره هم څوک شته د خدای طرف نه امداد شته او موږ پیسو کوو دغه کار وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم او امداد خو صرف د الله د طرف نه چې هغه ضرور د حکمت والا دی رومیانو سره چې جنګ و د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې نو هغه کسانو هغه صحابه کرام په اول کې شهیدان شو او بیا دوی دغه شو لکه مشرق کې کبره وګم شو چېرې د دوی سره مقابله سخته ده چې په لکونو کسانو لږ کسانو او ټرین کسانو روم معبودي حکومت نو لکه نن سبا چې امریکا او چین او دا سوپر طاقتونه دي د هغې سره واړه ملکونه او لږ یو څو کسان دا چېرته پوهېږي دي هر څوک سره وسله سره نو هغه خط راولېږه عمر رضی الله پسې هغه بیا ابو عبیده چې جراح رضی الله دا چیف اف سټاف مقرر کړی و د ټولو پوځیانو مشر یې هغه و او بیا شپږ کسان نور د هغوی دستې ورکړې تاسو په دې خپلې دستو باندې چې کوم دی هغه مشران اووه کسان یې مشران کړي وو په هغې باندې نو هغه کسانو خط راولېږه عمر رضی الله ته چې موږ نه کومک پکار دی امداد پکار دی نور کسان راولېږئ عمر رضی الله ورته په دې خط کې ولیکله او سړی ولېږه وایي چې تاسو د هغه ذات نه امداد غواړئ کوم ذات چې په بدر کې امداد کړی د مسلمانانو سره حالانکې هغوی ډېر زیات کم وو تاسو ته زموږ د طرف نه څه مدد نه میلاوېږي موږ سره نور کسان نشي چې هغه ولیکو نو تاسو د شپې پاڅئ خدای ته وژاړئ او د هغه ذات نه مدد وغواړئ هغه به ستاسو مدد وکړي او ما پسې بیا نور خطونه مه رالېږئ چې هغه خط لاړ هغو پناه وکړو هغه امیر د خط پناه وکړو هغه بس صحیح ده نو به دا قیامت دی او لوی ځنګل میدان ته بس خط ونه الله پاک ورکړه بس 2 لاک کسانو هغو له شکست ورکړو خلاف رومیان او دوی الله پاک 3000 کسانو ورسته هغو الله پاک خط ورکړه وليقطع طرفا من الذين كفروا او يقتلهما الذين لپاره چې کټ کړي یو طرفه الله پاک دا کسان چې کافر دي او يقتلهما یا ذلیل کړي وينقلبوا خائبين نو واپس بشي دوی نامراده دا چې الله پاک وکړه الله رب العالمین دا کافرنا یو ډله چې کوم دی هغه کټ کړه پرې کړه او یا کسان ستاران آتی برداو او یا کسان سرکاته مشران چې هغه ونیول کتاب دا هغو د ډېرې فدیې واخیستې چې ډېر مال په هغې باندې مسلمانان مضبوط شو وروستو هغې باندې ځان ته اسلحه واخیسته دغسې وکړه او خدای پاک دوی ذلیله کړه نامراده واپس لاړه وتښتېده لیس لک من امر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون دا آیت اوس بیا متعلق دی د احد سره د دې تعلق د بدر د غزا سره نشته دا د احد په موقع باندې چې کوم دی د هغې په باره کې نازل شوی دی نشته انسان لپاره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم من الامر استقرار نه شی هېڅ اختیار او یتوب علیهم یا به مهرباني وکړي الله پاک دوی باندې او یعذبهم یا به عذاب ورکړي دوی ته فانهم ظالمون پس یقینا دوی ظالمان دي ولله ما فی السماوات وما فی الارض خاص الله د بارا چې په قانون کې چې په ځمکه کې یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء باقنه کې اجازه جو غواړي او عذاب ورکړي چې جو غواړي الله غفور رحیم الله پاک غفور دی نه خبره ده نو دا په موقع کې نازل شوی چې پر نبی رسول الله په احد کې داغه په سر باندې عبد الله ابن قمیه یو کافر او هغه د ګزارو په سوري نو په سر باندې د نبی رسول الله هغه جنگي ټوپۍ هغه ټوپۍ نه هغه دا توره چې کوم د ښکته په دې دغه ترتیب باندې ولګېده د هغې یو وینې را روانې شوه ښکته د مخکې کوم ځای سپک شو او یو کس ګزار وکړو نو په هغې باندې د نبي اسلام دا لاندې غاښونه شو دا 2 غاښونه دا شو دا کوز سره ته غټ غاښونه چې په پاسه ده ټیکه دا نبي اسلام به دا او وینه نه ورځېده هغې ورته ورته وي او د نبي اسلام لور فاطمه رضی الله عنها ورشه اوبه راوړه او اوبه راوړه او تا چې د باوی نه څه واکېده علي رضی الله عنه ورته ورشه کته انډېرې وګوره انډېرې څه
ډېرې وګوره دا چټایو باندې هغه وسی دا او بیا په هغه ځخه باندې واچو هغه سره مینه وکړو نبی علیہ السلام باندې دینه راوغه سبدیداس باندې او به کتو دا او خفه شو دې ځاته څنګه به کامیاب شي هغه قوم چې هغه خپل پیغمبر ته کوم دی دا واقعونه شهیدان دا هغه سره ځي بیا خیری او دومره راغله دا ابو سفیان بن امیہ هغه داسې کسان چې هغه هغه جنگ کې شریک وو د نبی اسلام خلاف کېده کافرو نو دا هغه دومره راغله دا نازل شو چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې اختیار نشته دا خیرو خدای پاک یا بدون مهرباني او یا بدون عذاب او بخره ځکه دوی ظالمان دي نو خدای پاک په بدون مهرباني او بدون ایمان نصیب یردا چې وشو الله پاک دا کسان هغه ابو سفیان چې سخت خلاف هغه ته الله پاک ایمان نصیب کړ خالد بن ولید چې هغه سخت خلاف د مسلمانانو هغه ته ایمان نصیب کړ اکرامه بن ابو جهل هغه ته ایمان نصیب کړ صفوان بن امیہ چې کوم دی هغه کافر جنگیدو د کافرو ته مثلا ایمان او نصیب کړو چې د مسلمان د دین علام نور کسان چې کوم دی عبدالرحمن بن ابو بکر رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه عبدالرحمن چې هغه په یو ځای کې ولاړو دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه او بل څه ولاړو او د کافرو سره څه کېده د خپل د مسلمانانو سره کېده ډیر وخت کوم دی هغه کافر رسول صفات دا خالد بن ولید ته دا فتح مکه مخکې مسلمان شوی او دا اکرامه دا ابو جهل او ابو سفیان دا د فتح مکه مسلمان شوی اکرامه تختیدل وته بیا چې څه څه دا واپس او چې کوم ته هغه پیراله هغه اوته کسانو ویا الله مون بچي الله مون بچي هغه دا مون الله بچي هغه څوک بچي موږ دا الله نه هغه کوم کس چې دا دعوت ورکوي چې دا چې یو الله خبره وایي نو دا خبره مونږ وایي هغه دا خبره کوي چې دیو خدای منه یو بدی کې چې کسانو ته بدی کې بس کول وایي چې سخت راشي کنه په دریا کې چیشته وي بیا بوتان کار نشي کولای دا یو الله مونږ بچي واپس راغلی ایمان راوړ ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لپاره اصل چې پاسمانونو کې اصل څه کوي واخنه کې چې یو باندې عذاب او کې چې باندې الله پاک په څه کې مهربان دی ولقد نصركم الله ببدر او تاخير سره مدد کړو الله پاک تاسو په بدر کې واسطه مسجد کول په حال دا تاسو ذلیل وو کمزوري وو به سر سامان وو فتقوا الله ويرجع الله تعالی تذكرون دې لپاره تاسو شکر ادا کړئ استقولوا کله چې وی ته پیغمبر سره دې مؤمنانو مسلمانانو ته علل یکفیکم آیا نه دې کافی سال لپاره ایوب کوم چې مدد تاسو رب تاسو کراشه دی علاوه من الملائکه تبدیل درته سره منذرین جارا شي بارا اولنا انتصروا وتتقوا کتا صبر وکي او تقوا اختیار کوي او من خوفهم هذا او راشي دا کافر تاسو په دغه خپل موسی کې په دغه خپل جوش کې يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ومدد له في ساعة رب وفي نزل فريقوبا مسومين في عرض مشاهدان وما جعله الله إلا بشرى لكم أن ذلك الدولة إذا نزول فريقوا الله فغير زير أساس قال ولتطمئن قلوبكم به وزير بارك المطمئن شيء التصديق وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أنا ذي مدد مقدر الله تبارك وتعالى جعله بحكمة ورده ليقطع طرفا من الذين كفروا دې لپاره چې کټ یو طرف یو حساب دا کسان چې کافر دی او یو د دنیا ذلیل دی او بیان کوي په خایبین نو پس واپس بشي او نه مراده ليس لك من امر شيء نشته انسان لپاره د سرکار نه اختیار او يتوب عليهم تر دې چې الله پاک مهرباني وکړي باندې او يعذبهم او معنا د الى ان يتوب عليهم او يعذبهم عذاب شديد فإنهم ظالمون ويقينا ذو ظالمان دي ولله ما في السماوات وما في الارض خاص الله تعالی چې په تاسو کې باخنه کې چې تاسو غواړي او عذاب او کې چې تاسو غواړي الله پاک په دې کې